په 8 فروری باندې او په 21 اپریل باندې تاسو د کورون نه راووتلو موږ مده چې در قطر اور ګرځېدو به د پولیس د ډر نه د غنورو د ډر نه او خاص غیبولو به خلکو ډېر زیات ورکړ دي موږ شوي نیولي شوي د غیرت د عزت د ننګ نموز مظاهره مو کړې وه ستړي کېږو به نه راوځو به انشاءالله چې څرنګه تاسو په 8 فروری باندې کومه حوصله وکړله دې نه بعد به یو کال چلیږي او هغه کال به دا وي چې هغه به فاینل کال هغه کال کې به جاني مالي د ویر هر قسم قرباني به ورکوو او د الله په فضل سره د ما د پاکستان تحریک انصاف ورکر په دې قائل دی او په دې قائم دی او په دې پوه دی چې صرف اور صرف عمران خان د پاکستان د انا او د بقا جنگ کوي ځکه چې مو عمران خان مرد مجاهد مرد کلندر صرف اور صرف په دې ویلوړ دی چې هغه چې پاکستان قوم غلامی وکړه پردي جنگونه وکړو او صرف اور صرف مونږ قربانیان ورکړي دي او د مو ملک له ریوارډز په نه دی کله چې عمران خان په اقتدار کې راغلی او تاسو به کتلې دوه نیمو کالو کې د پاکستان د ګرین پاسپورټ څومره قدر و خلکو به چې تپوس کولو پاکستان به د عمران خان په وجوهات باندې پېژندل او انشاءالله الحمدلله زر تر دره به عمران خان راوځي او د ما د ورکر او د تاسو را به لیډرشپ چا نه بچانه وینو نه به د جیل نه ډارېږو یوه خبره کوم جیلونه د موږ سره ټولو ورکر تېر کړي دي ټولو خلکو تېر کړي دي او په سټیج باندې به داسې خلک هم ویلوړي چې سپینروبي دي هغوی مده چې موږ زیات تېر کړي لکه ساجد بهی دی مخامخ دی دغه شی ملک نبي دی دغه شی رئیس دی دغه شی مطلب چې څوره نعیم کوټي دی نعیم کوټي خو مزې مزې کړي خو بس دا ښه دي که نه نو د ما سره شوکت لکه مقصد دی چې د موږ ورکر سلمان شولو داسې ټول ورکران چې شو اے ټو زي چا کم تکلیف تېر کړی چا زیات تېر کړی دی خو صرف اور صرف د عمران خان ته ویلوړ او عمران خان په څه باندې ویلوړ دی چې هغه یې چې لا اله الا الله محمد رسول یوه خبره کوم درته چې جلوس وي یا جلسه وي یا کال وي دا د بل چا نه وي دا صرف اور صرف د موږ خپل قوم دپاره او د خپل پاکستان دپاره او د خپل لیډر سره راوځو دا نه چې دا ریسپانسیبلیټي تاسو صرف اور صرف په امپیوګانو باندې واچوه غواړم د تنسو هر څه د تنسو خو راوځو به او انشاءالله چې تاسو په کټه پهاړي کې چې کومه قرباني ورکړې کوهاټ والا کم ورکر قرباني ورکړې موږ کتلې ده کم بیا اسلام آباد ته رسېدلو کم په ډي چوک کې احتجاج ریکارډ شوی دی موږ هغه ورکر له سلام پیش کوو چې کم زموږ د کوهاټ والا دي د نورو علاقو والا دي کم ګیر شوي دي نو انشاءالله الحمدلله د ما ورکر د کوهاټ ورکر د چا نه ورستونه به پاتې شي بله یوه خبره دا کوم چې دا مونږ احتجاج کل کړی دوه خبرو دپاره یو د عمران خان رهایي چې هیڅ کیس پې نشته دی هسې ډرامې دي د یو کیس پې ختم شي بل پې جوړ کړي بل کیس ختم شي بل پې جوړ کړي بل کیس ختم شي صرف اور صرف دا پرپز دی کوي چې عمران خان سرنډر کی دا ورکر سرنډر کی دا خلک سرنډر کی والحمدلله هغه یې چې زه به مړ شم خو زه خپل قوم غلامي نه ورکوم نو انشاءالله مړو به خو غلامو به نه قبلوو خو خبرې کوم بل چې آئین کې کم ترمیم کوي پیرالل کورټ جوړوي نه دوا کورټ جوړوي سپریم کورټ اختیارات ته ختموي لکه چې اختیارات ختموي د سپریم کورټ اختیارات ختموي نو انشاءالله کته آئین کې ترمیم وکي او کته نو کې خلکو پیژندل بربند شوی الحمدلله په ترمیمونو کار نه کیږي ریولوشن راغلی انقلاب راغلی نن هم دته چې کینا خبره وکا و عمران خان له لاړ شه کینا وسره کاکې نه ان شاء الله د الله په فضل سره چې څرنګه په بنگلاديش کې ریولوشن راغلی څرنګه په ترکیه کې راغلی او څرنګه په نورو علاقو کې راغلی دا شی انقلاب وي بیا به وسور نه کې بیا به نه پالي پکرو کې خلاص نه به په جازونو کې خلاص الله اکبر زندہ باد عمران خان زندہ باد نه به ډارېږو نه به خوف محسوسوو اور د عمران خان سره په ننګ نموز باندې ویلوړو خپل ورکر لا بیا مبارکباد پیش کوم خو بیا لپاره چې 3 بجې وایو چې کم سے کم تاسو 3 بجې راغلي موږ به 10 منټ لیټ کیږو یا 15 منټ چې تاسو ډېر وو موږ ولته نه ګورو په ویډیو باندې ګور ورکر ګیلا کوي چې لیډرشپ نه راځي
نو لیډرشپ چې تاسو 15-20 کسان مليونو چې تاسو لیډرشپ وکړئ نو کم سے کم زیات ودرېګو او زه چې یو مې چې تاسو ډېر ودرېګو ان شاء الله په 15-20 منټ نن تاسو ماشاءالله راووتلو او چې څومره زیات راوځو ان شاء الله داسې ضربو ته رسیږو اخري کې د پاکستان تحریک انصاف لپاره د اسلام لپاره د عمران خان لپاره بناره وایو کو کنه وایو نعره تکبیر الله اکبر جذبه شو کو کنه مړه راسي نعره تکبیر الله اکبر عمران خان زنده باد پاکستان زنده باد قیدی نمبر 804 زنده باد نو باقی نہ خطر قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم عمران خان بزدل رہا کرو عمران خان